وخت وستلې دی زه هغو ته قومي وطن پارټۍ ته براتلو باندې مبارکباد ورکوم او دا یقین دهاني ورکوم چې قومي وطن پارټۍ د قوم پرستو پښتنو د ځپلی شویو پښتنو پارټي ده انشاءالله دا پارټي به تاسو له عزت درکوي او تاسو به د خپل قوم د خپلې ملګرتیا پخه واده کوئ او په دې علاقه کې به خپل خدمات مخامخ کوئ چې یاره ستاسو کومې قربانیانې مخکې پر نورو پارټیانو کې وي او د هغې نه تاسو مایوسه شئ نه انشاءالله دا مایوسي به په قومي وطن پارټۍ کې نه او تاسو به خپل خدمات چې څنګه وي په نورو پارټیانو کې په نور وخت کې کړي دي 40-50 کاله یو د هغو دپاره خپل ټیم خراب کړی دی نو د آینده ژوند به انشاءالله د قومي وطن پارټۍ سره په مینه وباسئ دا به انشاءالله زموږ ستاسو نه امید نن چې دی نو خلک چې ځي نو هغه په هغه ځي پسې ځي چې هلته کې پیپونه یې هلته کې نوکرۍ یې هلته کې ډېر مراعات او هغه مراعاتو نن د خدای رحم دی زمونږ په مټه کې هغه مشر چې دی نو هغه زمونږ د مټې نه دی بیا خاص کر هغه د نصرالله خان د کوره دی نو لکه دوه کوره دي په یو کې وزیر اعلی ناست دی او په یو کې زمونږ یو عام ورور چې دی نو هغه دغه ځای عام پښتنو هغه عام ورور چې دی نو هغه ناست دی خو تاسو چې دی قبلاو نو دا زما په خیال و تاسو دا فیصله چې ده نو د څه لپاره نه ده کړې چې یاره ما ته به څه شی میلاو شي زه د یو مراعاتو دپاره ځمه خو تاسو چې دا فیصله کړلم دا د قوم دپاره د دې علاقې دپاره او د هغې د ترقۍ دپاره چې انشاءالله چې څوک به داسې وي چې هغه به دا په خلکو د دې پښتنو د دې د بچو د دې د روزګار او د دې دغه تپوس به څوک کولی شي نو په دغې تاسو سوچ کړی دی تاسو چې نن زموږ د آفتاب احمد خان شیرپاو سره شامل شوي نو زما په خیال لکه په دې کې پټه خبره نشته ځکه چې نن خو د غټو غټو پارټو نه خلک ځي او په دغه خلکو به شمولیتونه کوي ځکه چې هغه وایي چې څه به راځي او څه به وشي خو دونه عزتونه ما په خیال چا نه دي ورکړي لکه خان دل چې خلکو له کوم عزت ورکوي نو موږ له ډېر عزت راکړلی دی نو موږ د هغه عزت د وجې نه د دې سره خوشحاله یو د دې په لښکر کې خوشحاله یو ځکه دې په پښتنو میندې د پښتني اصلي نمایندګان چې دي هغه دي ځکه چې خان هم په خپله کوشش کوي د سوات سره د هغه ډېر زیات محبت دی چې کومه خبره راځي نو هغه وایي چې زه سوات ته به خپله ځم نو هغه اکثر په میاشت کې 2 پیره غم خادو چې نه هغه راځي ډېر زیاته او کشر هم دا کوشش کوي چې زه لاړی ځکه په دې 13 میاشت کې دي 2-3 پیره راغلي دي نو دغه د بیا رالو په سوات باندې دي خاص دغه دی چې دا ملګرتیاګانې دي او د دې سره د خلکو مینه ده دې ولې په مینه باندې راځي دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې دوی په شانتې ښه سیاسي کارکنان راځي او قومي وطن پارټي خوښوي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د اعتماد اظهار کوي دې دا پته لګي چې د پښتنو سترګې چې دي هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو اړخته دي هغه د قومي وطن پارټۍ اړخته دي او موږ د دوی په وساطت سره ټولو پښتنو ته دا وایو چې راځئ چې یو ځای شو راځئ چې راپاسو راځئ چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو لاس مضبوط کو چې هغه نورم خانداز سره د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره آواز اوچت کړي او د پښتون قام د حقونو ګټلو لپاره خپل جدوجہد مخکې بوځي د هغوی ټولې کابینې له چې نوې ذمهوارۍ نن میلو شوې مبارکي هم ورکوم او طلایات خان کې مونږ دا وینو چې دوی کې دا صلاحیت شته چې دا حلقه چې ده دا نورم منظم کولی شي او انشاءالله دا زما ته تمه ده چې نصرالله خان به مو سره پوره خپل مرسته کوي به او یو ځای به دوی زر ته زره دا تنظیمونه چې دي د یونین کونسل په سطح د ویلیج کونسل په سطح د کلو په سطح دا به مکمل کوي به او انشاءالله دا پارټي به دلته کې د PK9 او د مټه په سطح باندې ښه منظم کیږي به زموږ انشاءالله دوی نه دا تمه ده دا چې کله نه دا حکومت راغلی دی که تاسو وګورئ نو اول خو کال یو نیم په دې کې تیر شو چې په تیر حکومتونو باندې به الزامات لګول چې یاره د هغوی د وجې نه حالات موږ ته خراب دي او موږ ځکه دا سلسله ټیکولی نشو حکومت صحیح طریقې سره چلولی ځکه نشو چې موږ ته بحران چې دی هغه د تیر حکومتونو نه پاتې دی 3 کاله اوس تیر شو اوس چې د خپل د کارکردګۍ خبره راغله نو چې دی اوس ورسره هېڅ قسمه کارکردګي نشته ته وګورو د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې اول د چینو بحران راغی
بیا د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې د اوړو بحران راغی، بیا د دوی د غلطو پالیسو په نتیجه کې د تیلو بحران راغی. اوس که موږ وګورو تاسو به اورېدلي وي چې دا خدشات دي چې د جولای نه د بجلی بحران هم یو ډېر لوی را روان دی. نو دا هم د دې حکومت نااهلي ده او موږ ته خو داسې ښکاري چې دا عمران خان چې دی دا بحران خان دی. دی چې کله نه حکومت کې ناست دی نو قوم له صرف بحرانونه ورکړي دي، نور یې څه نه دي ورکړي. ګراني داسې حد ته ورسېده چې زما خیال دی چې ته په تاریخ کې داسې ګراني نه وه راغلې. مخکې به هم ګراني وه خو یو نرخ په مقرر شو، خلکو به ځان لنډ تنګ کو، هغې سره به ځان به یې چلو. خو داسې حال موږ چاته نو لیدلی چې سحر په کم قیمت وړه واخلم، ماښام راته په هغې قیمت باندې بیا وړه واپس نه میلاویږي. چې سحر چینی په کم قیمت باندې واخلم، ماښام راته چینی په هغې قیمت باندې نه میلاویږي. دوایانې چې دې دومره حد ته ورسېدې چې د مریضان په دې حیران دي چې موږ خپل دا دوایي به څنګه سرته رسوو. به د بجلی قیمتونه کم ځای ته ورسېدل، هر یو شی چې دی هغه رس تر رضا پکې اضافه کیږي. او اوسه پورې خو زه کله به د وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم به ووایې چې یاره زه دې طرف توجه ورکوم او کمیټي جوړوم، او کله به یې وایې چې یاره دې باندې میټینګ کوم. اوس خو پکې د وزیرانو چې په اسمبلی کې کم بیانونه شروع کړل نو په هغې باندې خو دا پته لګي چې د هغوی اړو پروا نشته چې وزیر وفاقي وزیر او د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی چې هغه په اسمبلی کې دا وایي چې ګراني نشته، وایي دا صرف د اپوزیشن پروپاګنډه ده. او وایي ما ته په زما صوبې کې یو غریب راته وښیه نو وایي زه به استعفا ورکړم، ما ته وایي یو کچه کور وښیه نو وایي زه به استعفا ورکړم. دغې نه پته لګي چې د هغوی بالکل عوامو نه بالکل کټ شوي دي، هغوی ته د عوامو د حالاتو اړو پروا نشته، دغې طرف ته اړو توجه نه ورکول غواړي. داسې حکومت ته به موږ څه تمه وکړو چې دوی به زموږ مسایل به حل کړي.